القرى صدقت يا رب العالمين. دینا سورة الدهر شروع شو دیتا سورة الدهر هم ویلی او سورة الانسان ورته هم ویلی سورة هل اتا ورته ویلی مختلف نمونه دي او دا مخکې صورت سره جوړه دی نو هم هغه احوال دي په کې زیات تر د آخرت سره تعلق ساتي او دعوی توحید دی او نازل شوی دی په مدینه منوره. الله فرمای هل اتا مداحت تمانا د قد دی هل اتا قد اتا یقینا تیر شوی دا علی الانسان فانسان باندې حین یو من الدهر د زمانینا لم یکن چنو دی شیئا سسیز مذکورا یذکر باللسان چې دا ذکر کولی شي په ژبه باندې په انسان یو داسې وخت شوی دی الله رب العزت فرمایي چې دې دومره قابل ذکر نه و چې په خوله باندې د ذکر وشي د ډاډو سره حیثیت نه یا دې د سره پیدا نه چا پېژندنه چې دا زید عمر بکر دا پکې دا څوک دی یعنې چې یو انسان پیدا نه هم نو تاسو کې کوم کسان ناست دي چې پیدا نه نو چا ته پته ده چې په دې کور کې به پلان کې پیدا کېږي په دې کور کې به دا پیدا کېږي دا نو الله وایي په انسان کې یو داسې وخت تېر شوی دی چې لم یکن شیئا مذکورا دې د سره قابل ذکر نه و چې د ذکر وشي په ژبه باندې دې دغه یو د دې نه مراد یادي رسول الله د آدم علیه السلام نه مخکې زمانه چې د سره انسان یا د دې نه مراد چې هغه چې د انسان لا پیدا نه کړي الله وی هل اتا یقینا قد مضى تیر شوی علی الانسان فانسان باندې حین من الدهر او وقت زمانینا لم یکن شیئا مذکورا چې نو دی شی چې دا ذکر وشي نو یو داسې چې دا ذکر وشي په ژبه باندې الله وی انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان لرا من نطفه د نطفه علاوه دونا د بابا آدم علیه السلام او د کشان حبیبی حواس شو یا چې د عیسی علیه السلام دغه مستثنا دي نو انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی دی انسان لرا من نطفه د نطفه امشاج نو د سورته امشاج هم ویل شي امشاج د سجنا د مختلطینا یعنی د ګډي وډینا د نوبي ګډي وډینا مالګه قران هغه نظریه ورکړوا خلک درست حقیقت کول سره چې او د صرف د سړی نه کیږي یا صرف د سړی هغه ماده نه ده دا د زمانه نه هم سره یو ځای رفتار شروع کې په دې کې دوه چې نو دا او چاته چې دې چاته یو نو کول سي یا دوه کول سي بیا کې قرار سنو من یو ځای په قرار مو یو کله په ډېر انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی انسان لرا من نطفه د نطفه امشاج د ګډ وډینا نبتلی چې اړو دی لرا پرهم د زنانه کی یا نبتلی امتحان کو بجان الله بس من کو ګرځو دلی لرا بیا مو ګرځو دا انسان سمیعا اوریدون کی اے وګون والا بصیرا او لیدون کی سترګو والا انا هديناه السبيل يقينا من لا رب دل برابر هدايت مت برابر لا رب کړي اما نو لا مرد سیدا کړي پیدا دا دوستا په حالت وکم باندې اما شاکرا فليكن بد بیادی شدی شاکرا شکر گزارا و اما کفورا یا ناشکرا بس بیان دیو ګرځي شکر گزارا یا ناشکرا مطلب دا دی الله چې ما انسان پیدا کو دته په دوه لارې مو د اوس دا غینه بس د دغه وخت کدی دا الله شکر گزار باندې جوړیږي مؤمن مسلمان جوړیږي نیک عمل جوړیږي و اما کفور کدی ناشکرا او بدبخت باندې جوړیږي کافر جوړیږي الله دوسر دغه وخت اختیار ما ورکړي اوس یو کس مسلمان جوړ شو وړي کړای واس ما کې درشي تو روان دي او یو کس کافر شو خپل په الله وي
انا اعتدنا یقینا من تیار کړی دي للکافرین د کافرانو دپاره سلاسل بیړۍ واغلال او زنجیرونه وسعیرا او شغلة اور شغلو والا شغلې وهونکي اور داسې اور مته بیا ګرځولې الله مې وساتي دغه زنځیر دی چې دا خپو ته ورچې نو بیړۍ دې جوړېږي سټ ته ورچې لاسونه ورسره تړي نو زنځیر ورته ووایه توپ ورته ووایه الله دې وساتي ان اوس الله وی دا نیکان چې یو سورۃ الابرار دې ته ویل شي ځکه د نیکانو تذکرہ ده پکې الله وی ان الابرار یقینا دا نیکان چې یشربون دی وسکی من کأس اے بکأس ببیمانی من خمر د شراب ببیمانا باندې کان مزاجها چوی با مزاج کان مزاجها چوی با کان خلطها چوی با گډوډی د دې کافور نه کافور سره لږ کافور به کې معمولی ملو شوی کافور یخلطه الناس بالمشروب فی زمن الحرب الګا دا به په مشروب کې د سکرو په سیس کې شاملو د بار د دې په سخت یخنۍ کې به شاملو او یا به د بار د یخنۍ شاملو ان الابرار یقینا دانی کانچی یشربون دی وسکی من کأس عرب بیمان د شراب کان مزاجها چی بخلچم د دې سره کافور عینا ان کافور صرف دا خوشبوئی مراد نه ده اصل کافور دی مراد کافور عینا دا کافور چی عینا یو چنوی دا بدل دا غینه دی نو عینا دا کافور دا یو چنوی یشرب جسکی بها پدیسا نو بها عنها دا دی چنینا عباد اللہ بندگان دا اللہ تعالی دا دی چنینا بسوکس کی بندگان دا اللہ تعالی یفجرونا تفجیرا چی دی بگرزوی دی نهرونو لرا تفجیرا پا دواره پخبر کورونو دا نهرونا با نو حدیث کی راضی وی دسرو زرو دا گونڈے شانتی یا چالا شانتی بوردئی نو دیده نتبو چی دی طرف دا توشادا سی توشادا دا بلد سر دا کافور وی اور نهروی خان یا یفجرونها چی بیوی بدغ نهرونو لرا تفجیرا پا بیول سرا اس داولی دا دوم رقا سبلو دا ولی ملاوی دی ولی یوفون بالنظر زکا چی دی یوفون دی پروالی کوي بالنظر دی پروالی کوونکی دی پروالی کوي بالنظر پمن اختبان دی ویخافون یوما او دی یریگی دا ورجنا نو دی چی کم سیس پیمن ندی لازم کڑی آقا دی پورا کئی بازان لازم کو پورا کئی نو چی کم پیمن لازم کڑی دی اور پتری پودا کئی یو سیدے بازان لازم کو نو آقا دی کئی ما الګه الله وي ما ورته دا نه دی ویلي چې یو دی کوکا او دی وایي کدا پلان کې چې دین دا د سعودي عرب نه رسیدو نو زه به یو دی چې دین دا خدای ستاسو خالص ورو دا دې مانخته نو استاد په ځان لازمي کې دوی دا مانخته پورا کوي نو چې دا پورا کوي نو موږ ورته په بدل کولا کوي او موږ ورته شاکر سره مانخته دې کار ویل دا ځان کار نو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث مفہوم دی وی بامانخت سراد بخاری شریف حدیث کی وی حس سمتے کی اس شیر باقی ناخوہ کڑا دیشتے داغی مختلف وجہ علماء دی کی یو وجہ دارا چیتا دا خدای سارے کاروبار کے بدے کی خدای پاکا چوست داروے چی خدای پاکا کما حج ہوگنو بیا بستا پنوم لسو بیا ورکو کما حج ہوگنو بیا بلسو بیا ورکو ولی دا سے در باقی سے سانڈا کوئی دے خدای پاکا کدا ازوی میں پاس شنو بیا بستا پنوم باندې سر روپے ورکو دا خدای پاکا کدا کار موشنو بیا بستا مختیو وجہ بکی دا دا سنه به د خدای په نوم باندې چې څونه وس کېږي داسې ورکړي بیا د هغې حکم صاف دی حکم خالص د زکات حکم دی یو دا علما لیکي چې مالګه دی اوسه کله مالدار کس دی سرکړي که نه مالګه دا دی ومنو مالګه دی مالدار کس سرکړي د دغه مالګې پیسې به د زکات په حساب سره ورکړي څوک د زکات مستحق وي هغه به دغه د مالګې پیسې ورکړي دا اساسانه نه د خلکو نه ومني
بیا دلته نه واړه وځه بیا خپلم پراته د ماشوم د حکم تپوس کړی دی ماشوم چې نابالغ وي دا په حکم د پلار دی چې پلار یې چې دی مالداري دا په مالداري ثابتېږي دا او بل دی ختم خپلم بیا خوري زنانم خوري نو کاکا که داسې منښتې کړي نو خیر ولا وروستو خبره ده چې خیر به درته ملو شي الټا خدای به دې راټینګوي داسې حکم یې لکه د زکات چې څنګه حکم یو دا ښځې چې د ټوله ورځ منښتې توره چرګه مې منلې ده او سپینه مې منلې ده دا مې منلې ده او بلانکې مې منلې ده یوفون بالنذر نو پوره کوونکي دي نذر او منښتو لره ویخافون یوما او دیریږي د هغه ورځ نه کان شره چې دی هغه تکلیف د دغه ورځې مستطویرا طویلا وعلیلا ډېر اوږد د هغې تکلیف دی ها الله دې موږ ته په خپل فضل د دغه تکلیف نه بچ کړي نو الله وایي چې دا دې ته بله وجه څه شی ده چې دې ته دا جنت دا کافور ملاوېږي او چیني ملاوېږي الله وایي ویطعمون الطعام او دې ورکوي طعام لره علی حبه په محبت د زړه باندې یا په محبت د الله باندې نو حبه کې دا ضمیر یا راجع دی د انسان ته چې د دې انسان د دې مال سره مینه ده زړه نه غواړي چې دا پیسې چاله ورکړي زړه نه غواړي چې دا مال چاله ورکړي خو بیا هم دې د زړه خلاف کوي د زمانې شوم دی خو بیا هم د زړه خلاف کوي او د خدای په نوم پیسې ورکوي نو علما یو معنی کوي ویطعمون الطعام علی حبه او طعام ورکوي په خپل د زړه په مینې سره په دغې سره دې دا طعام ورکړي او بله معنی علما کوي ویطعمون الطعام علی حبه محبت الله په محبت د الله تعالی کې دا ورکړي ويطعمون الطعام ورکوي طعام یو معنی علما کوي علی حبه په محبت د الله کې بس دې سخي او د الله سره ډېره مینه محبت ده نو د هغې په محبت کې چې دي هغه څه ورکړي دا مال ورکړي او بله معنی علما کوي علی حبه نو مع حب المال سره د محبت د مال چې د مال سره د ده مینه محبت هم دی د دړو کېږي نو بیا یې د خدای په نوم باندې ورکړي نو دې ته چې دې کمال و چې د نفس خلاف کړه نفس یې ویل مه ورکوه او ده ورکوه نو مع حب المال سره د محبت د مال چې د مال سره محبت هم شته خو بیا یې د خدای په نوم باندې ورکوه او چې کله یې ورکړه نو چا یې ورکوي مسکینا غریب لره و یتیما یتیم لره و اسیرا او قیدی لرا نو قیدی کې هر کس شامل دی علماء لیکلي چې کافر دی که مسلمان ځکه حاجتمند دی او کل ذی حاجت هر حاجت لرا حاجتمند لرا الله فرمایي بیا چې دې چاته د مال ورکړي نو هغه ته دا نه چې او راشه دا اجره پاکه کا راشه تعالی مې پیسې درکړي اوس زما کنځلې موړې اوس خو مته زما چې دې دان کې دا نه الله وایي انما یقینا خبره دا یقولون دی وای په خبره دا نطعمکم چې موږ طعام درکو تاسو ته لوجه الله دبار درزا د الله دبار درزا د چا د الله رب العزت مسلمان په مال د چا درزا لپاره ورکړي د الله درزا لپاره نه چې د بیګارونو لپاره الګا دله زکات ورکوم نو سبب بیګار کو دله پیسې دا ما دا زکات د قابل قبول نه دي لا نريد منكم من اراده للدستاسن جزاء تصبر دي اغي ته وای چې موږ د الله د رضا لپاره درکړي دي او موږ تاسو د صبر دي اراده نه لرو ولا شکور او نه د خوشامد میره نه د خوشامد میره چې د خوشامد میره اوس کړو موږ ته چې دینو لالا السلام علیکم او کاکا السلام علیکم او ټیټ پاس راته کې نه نه دا کسی نه صرف د الله د رضا لپاره کامل ولی وجه ورتوي ان یقینا نخاف من یریکم من ربنا دخل ربنا دی ورته زموږ د چانه یریګو دخل ربنا وې د چانه یریګو دخل ربنا आवाज نه راځي د چانه یریګو دخل ربنا یوما دا اورد عبوسا چې سخت ده قمطریا او ترحدا
او انا نخاف یقینا من یریکو من ربنا دخل ربنا یوما دا هغه ورځ عبوسا چې سخت بوي قم طویلا او ترخه بوي الله دې سخت نه بچي الله فوقاهم الله فوقاهم الله بس الله رب العزت دې را بچو شر ذالک د تکلیف د غورتي د تکلیف ذالک د اليوم د غورتي ولقاهم او اعطاهم او وربکړي دیوتا نظرتن تازگی و سرور او خوشالي الله چې دا خبرې کوي نو الله به د غورتي غم لري کی او الله به ورته تازگی ورکی و سرور او خوشالي به ورکی ها امام بخاری رحمه الله ترجمه کوي وی نظرتن فی الوجه تازگی ولا په مخ کې پیدا کړي څوک د الله د رضا لپاره ورکړي و سرور فی القلب او پزړه کې ولا خوشالي پیدا کړي ها الله رب العزت تیرا تعالی نصیب هل اتا علی الانسان آئے یقینا راغلی په انسان باندې دین من الدار او زمانہ لم یکن شیئا مذکورا چې نو دی هیڅ قابل ذکر ان خلقنا الانسان من نطفه یقینا من پیدا کړی انسان را د نطفه امشاج غړ وډینا نبتلی چړو دی لرا فجعلناه سميعا بصيرا هم ګرځو دلراوی دونکي او لیدونکي ان هديناه السبيل بامر سمکنا اما شاکرا و اما کفورا مسعود ګرځي یا شکر گزار او یا ناشکرا دغه وخلا ان اعتدنا یقینا من تیار کړی للکافرین تکافرانو د بار سلاسل بیړه واغلالا او توبونه وسعیرا او شولدن ان الابرار یقینا دانیکان جدی یشربون دی بسکی من کاسن تبیمانی د شرابنا کان مزاجها چی بخرچو د دې سره کافورا کافور عینان چې دا چې نه یشرب جسکی و بها د عنا د دین عباد الله بندگان د الله تعالی یفجرون چې مې ودی لرا تفجیرا په یول سره یوبون بالنظر چې دی پورا کوي نظر دراوي خافون یوما ويریږي دا اورت لکان شره مستطیرا چې دې تکلیف داغي وګ ويطعمون الطعام على حبه او دې طعام ورګوي سره د دوی دی ورګوي طعام درا طعام ورګوي على حبه سره د دې چې محبت دې سره مسکین غریبانو ته ويتيم واسيرا یتیمانانو ته کې دیان ته یادي حاجت تا انما یقینا خبرداران نطعمکم چې مطعام درکو تاسو ته دیوجه الله دی ورته سو یقولون وای بده خلقو ته دا نیکان به ورته یو تاسو ته طعام درکو د الله رضا لپاره لا نريد منكم من اراده لرو تاسو نه جزاء تسبدي ولا شکر د خوشامد کیره ان نخاف من ربنا یقینا من یریب رب ربنا یوما عبوسا قمطريرا دا هغه ورځ چې ډیره سخت ده او ډیره ترخه ده ډیره سخت او ترخه وي ووقاهم الله شر ذلك اليوم بس الله رب العزت بچ کړي دا تکلیف ده ورځ ولقاهم